الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه د موی عزتمنې قرآن پاک سے اللہ پاک فرمائی من عمل صالحا من عغسے کا عمل صالحا چ عمل وکو نیکا من ذکر او انسا کا آغا مذکر ویلی نیوی کا آغا مونس ویلی نیوی کا آغا نر ویلی نیوی کا شخص ویلی نیوی وهو مؤمن او داغا مؤمن وی اللہ فرمائی نیک اعمال یې وکړو دا کا نر وی کا ښځه وی چې مؤمن وی مسلمان وی اللہ فرمائی فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ وی چې زه ژوندین ورکوه او ښکلی ژوندین د دنیا ورکوه ولنجزینهم زه به دوی ته بدلې ورکوه جزا به ورکوه باجرهم باجر د دوی باحسن ما كانوا يعملون شان د اغنا چې د په دنیا کې کوم عمل کړی وي نو د موږ عزتمنې الله مشته فرمایلی دي چې په دنیا کې سیک نیک عمل کو په دنیا کې سیک نیک عمل کو الله وی چې ذبه دې ته بدلا ورکوه او بل دا خبره چې د دنیا ژوند دی وتښلای کا او په آخرت شوی زه دی ته د هغه عملې چې په دنیا کې کړي زه بدل ورکوه او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آس فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې انسان چې کوم اعمال کو کاغه اعمال وړي کوي ویلې وی آغا اعمال دا کمزری نه غني په دنیا کې کوم اعمال کو نیک اعمال وی کام اعمال وی وړي کوي اعمال وی کمزری غنل ندي پچار آغا نیک عمل کله کله د انسان د بخشش د مغفرت ذریعہ وګرځي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا کہ تسی کمزری ما غنئی سپک ما غنئی دنے کئی کیم یو شای وی کیم یو اعمال وی تس کمزری ما غنئی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ چې داغا متوفا چې کله وفات شوی دا 256 هجری شه او کتاب المفرد شه یو حدیث نقل کړی دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مخش امتی شه الله پاک دیو انسان په دغه شی باندې مغفرت شوی دا په دام باندې الله بخښلای دا چې چیرته دلیاره نه نقصانی شایو دلیاره نه ضرری شایو
پلیاس دا شای پریتو چې خان کی ته تکلیف هغه لري کړو الله پاک دا انسان په دا باندې وبخښلو دا څه غټه عمل خو نه ده نه جهاد کړی ده نه ځون شهید کړی ده نه قرآن یو دې کړی ده نه حج کړی ده نه بل غټه قربانی کړی ده په دا اعمال باندې الله دا انسان وبخښلو چې یو نقصانی شای وو مضر شای وو غنا هغه دې چا دې لیارې نه هغه لیارې نه څنګ ته کړه چې داسې نه وي چې دې نه چاته تکلیف ورسېږي الله پاک په دا باندې بخشش اعلان ورته وکړو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اور بیا بخاری شریف سے امام بخاری ایوا واقعہ وریدو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې بن اسرائیل شیوا شزینا با چا داسې ښځینه وه چې په دنیا کې ډېره فاسقه ډېره فاجره ډېره بدعملې ښځینه وه یعنې ډېره ګناهګوره وه د جهنم نه ښځینه وه خو وی چې یوه ورځ راونه وه تنده ورته ولګېده چېرته قیا یې ولیدلو سیا یې ولیدلو هغې ته ورغله و آغا ذکر ایبه وصشلی تنده متشا اینا بادا سکسی چې دا د صحیح په غوړه باندې یو سپای دا خپل ژبه لوي او په دا صحیح په غوړه باندې کیمه ارجنی دي هغه باندې خپل ژبه سلاوي ژبه پته راوي اتند متوي چې تند مې متشي چې سوت شه سپای دی الله مخلوق تا نو وی چې دا ښځینه ولګېده چې موته تنده لګېدلې او موته تکلیف و اموی به وڅښلې او تنده مې هغه موته شوه او تکلیف مې ختم شو دا سپای دا د الله مخلوق ته په مخلوقات شي نو وی چې دغه ښځینه ولګېده خپل کیمه پانی وی هغه پانی وبسلې خپل د کیم د سار پټکای او هغه پټکای ارکیس کړو او په دا پانی پرې یا په میزه پرې هغه وتړل اینا بدا د کایتا د سیتا هغه پانی ورغورولې ای بیا ډکه کړې او د سپیتار چګه کړې سپی ای به وسلې اتند متشوا میر شو ډاک شو چې کله دغه دنیا نه د ښځینه لوړه نو الله رب العزت په دغه شی باندې الله وبخښله کنه ډېره بدعملي وه ډېره فاسقه وه ډېره فاجره وه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله پاک په دا باندې بخشش اعلان ورته وکړي ورسا تو د مو یو مخلوق پرې او ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یایي چې لا تحقرن من المعروف شیئا تاسې انکای تا ډېر کام شی ویلی نه وي تاسې کمزری مه ګڼئ هغه نیکي څه د الله څنګه ډېره وړه ده وي او کله الله پاک د بخشش اعلان وکړو دا ښځینه ډېره بدعملي دو ډېره ګناهګوره دو خو حالي په دا باندې چې دغه نیکۍ چارې وکړه په یو مخلوق باندې رحم وکړو خالص یې د الله دپاره وکړو الله پاک دغې ته د بخشش اعلان وکړو او حضرت امام ابن نعیم اصفهانی رحمت الله علیه یو کتاب دا خلیة الاولیاء په هغې کې یوه واقعه لیکلې دو چې حضرت امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمائی یعنی دا امام ابن سیرین رحمت الله علیه دا لوی عالم تر شوی دا الله ډیر علم ور کړی و ډیر په ور کړی و او د خیب په تعبیر باندې شپېدلو او د دې کیم کتابونه دی پاش یو کتاب دا تعبیر الرؤیا چا دی لیکلی دا پاش غون دی دغه تعبیری سوال جواب هغه دا مکمل جمع کړی دی وچه دا امام ابن سیرین رحمت الله علیه خیب ویني
چې په جنت شي یو ځون یې ولیدلو وی چې کله هغه ځون یې ولیدلو وی چې دا کومې پنډې دي پنډې د سرې زرې وي او وی چې په جنت شي ګرځېدلو او د جنت خوندونه یې اخیستل جنت نه لطف اندوز کېدلو او د جنت په دا میوې په دا بوغې په دا بلډنګې شي دا ګرځېدلو حضرت امام ابن سیرین رحمت الله علیه پوښتنه وینا کو چې و د الله بندا په دنیا کې د کوم عمل کړی دی چې دو پنډای دا د غش په ځای باندې اډی کی په ځای باندې اسره زره الله جوړ کړی دی دا سرنګي څه عمل دې کړی دی چې امام ابن سیرین رحمت الله علیه هغه ته دغه ځون وی ته وی چې په دنیا کې مو 10 عمل نشته چې مو کړی وي چې مو نیک عمل کړی وي چې د هغه په بدل شي الله متدا مقام رو کړی وي او چې یو عمل می دا وو چې چېرته می نقصانی شای په لیار شو ولیدلو ضرری شای چې خلق ته به تکلیف وو مو به لیار نه اغاز غای غنا ام څنګه تکړه چاته می تکلیف نه ورکولو بلکې دا چې شای می ولیدلو چې په دنیا شي په لیار شي پریتو په هغه باندې الله پاک د مو د پنډای الله پاک دې سره زره جوړ کړي او ذات چې د جنات شه ګرځا د دې شي برکت تا نه عمل متپتن شه چې مکړي وي نو دا سمره سو کا عمل دا او سمره کم عمل دا خو الله پاک دې انسان دته نه کسي چې انسان لولې بندل تقسیم کو انسان لولې جماعتینا مدرسې جوړې کو لوی کونډلینا په حق الله دې تنه کسي الله چې کسي سوي الله قرآن پاک سے لا ينال الله اللحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله فرمای لا ينال الله الله چې ده هیڅ کله ځن کسا لحومها دې تاسو غشتا ولا دماؤها نه دې تاسو وینې تا چې تاسو وینې بیا وای یا تاسو غش تقسیم وای یا قربانی کوي الله فرمای ولکن یناله التقوا منکم زه تاسو تقوا تا کسا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث فرمای کہ انما الاعمال بالنیات بشک هر یو اعمال دار و مدار پر نیت باندې دا الله پاک نیت تا کسي چا نیت اخلاص تا کسي چې مخلصین له الدین چې په دین سے اخلاص ولکن خلق دي نو وړي کوي اعمال وي د غاټ اعمال په بدلا شي چې اخلاص چې زیوت وي الله پاک ته دا کله کله د بخشش ذریعہ ګرځي نو دا انسان په دامن د الله بخشش وتا کو چې چاته نقصانی شای په لیار شي وي غنوي ازغای وی چا دل یارنا خلق دل یارنا څنګه تکو الله پاک په دا باندې جنت ور کوي بیا په جنت شه 10 وجود ور کوي هغه خواندینا او خلی او امام ابن سیرین رحمت الله علیه په خپل سترګې باندې ویني په خیب شه او خیب د دنیا خلق ته بیان کړی دا نو دی وجنه مې عزتمن میشته په چار دادو چې میزا په خپل عمل شي اخلاص پیدا کی چاته تکلیف نه ورسوي چاته zarar نه ورسوي نه سبا خو میزا چې کله د خپل چرنه لیا شي د تک شي چایا لونکی سره دولت ته د دولت ویل دا آیا بیزتی کوشش کا مش په هر طریقه نقصان ورسوي چې نقصان نوی بیزتی ورسوي بیزته کوي یا یو کاس عزتمند الله عزت ور کړی وي بل پښه لګیاوي چې د پلونکای عزتمند دا ویل عزتمند دا پمونه ویل خلک عزت کو ای بیزتی کوشش کو بیزتی ورسوي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې سل ورا خانه کعبه شریفه لانګه کا اخانه کعبه چې د مشتو دنیا سمره جماعتین دي د دنیا سمره انسانون خلق دي آټول هغه طرف ته میس کو چې مخ ملري د خانه کعبه شریفه ته هغه خانه کعبه شریفه چې د الله کېر دا او الله په خپل وی ان اول بیت وضع للناس امو هغه اول کېر چې مو په دنیا شي جوړ کړی دا بیت الله شریف ته خانه کعبه دو وی چې هغه لنګ کا سل ور لنګ کا
اول خو ړنګولې ضرورت شته نه، خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه د کې د انسان قدر وشایو چې ړنګ کې الله خفه کیږي خو د مسلمان په زړه ډېر خفه کیږي. پسل ولا خانه کعبه شریفه دمه نه خفه کیږي لکه مسلمان په زړه باندې. او نن میز مسلمان زړه ته مسلمان ته تکلیف ورکول ضرر ورکول دا میز نه کیږي. او دا غون شیطان کوشش کو او الله رب العزت فرمایي چې وړي کې اعمال ویلي نه وي ته نیک اعمال وکا کمزره مگر هغه نیک اعمال کله کله د انسان د پر بخشش ذریعہ وګرځي. او بل د مو عزت منی ادا شي تکلیف ورکول شي د سویډان د کسوي ته یو ملک ته هغه ملک شي چیرته د قرآن پاک او د پیغمبر به حرمتي کړی نو ایک د پر په ټول ملک شي جمعه منځنه بعد دا احتجاجینا دي مظاهری دي چې میز نه رسنی شي کړای د قرآن سک به بیزتی کو به حرمتی کو میز با خپل اوس چګوي. نو دې لپاره د جمعې میز چې کله وشي دعا وشي دعا نه بعد به میز دغه دی نوځي نه ډېر مزال نشته کني په چار دغه وا په میز باندې دغه قرآن پاک صدا د الله پاک دې ذمہواری والیدو تر قیامت پر انا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. الله وی چې منذر کړی دا زبه حفاظت کا تر قیامت پر به حفاظت کا ذمہواری مخستلیدو انر اسمنی کتابه الله نه خوستلی امیز د قرآن ذمہواری خوستلیدو خاص قرآن یې په میز باندې حق شتا هغه ځکه کافر لګیا دي سویډان سے کافر لګیا دي دې قرآن به حرمتی کو او میز خپل غلی کو په باندې میز आवाज نه چګاوي. نو د ملک چې سمرا جماعتینا دي هر ځای شي هغه مظاهره کو او میز به دغه زینا منځنه بعد به یو احتجاج به کی مظاهره په شکل شي دا بهر چمن شي به میز غون دریزي د متعلق په میز خبره کی. نو د منځنه بعد چې میز هر سړی دا کوشش زکه وکي چې قرآن پاک دا د الله کتاب دا دا د الله پاک کتاب دا آسمانی کتاب دا دینه بدا بل کتاب نار سی لا ریب فی ایس شانک شبه نشته بشه. خو بیا چې دا کافر دې به حرمتی کو نو په میز باندې په چار دا د چیرې ورغلی وای هغه دې کې مې دې اوس چکړای وای او یې میز به وسید او تلای نشي دا خو کرای شي چې دا دې کې په خپل وطن شي په خپل جماعت شي دا دې کې میز به یو مظاهره په شکل شي دا چمن شي میز کی نو کسونه میز کیم دې ایڈمنسٹریشن والا کسون دي دا باوي وسره نه راکیم کسون دي عملګری روغلي دي دا ټول دغه د کوي شرکت په شو کوي چې دا می شرکت په شو کې دنیا خلک ته پته ولګي چې آیا د کافر چې د به حرمتي کو مسلمان هر وخت تیار دي مسلمان دغه بدل ته تیار دي او میز دا کې دغه چې د الله کې توب دا د الله په کې توب باندې چې میز غیرت ونه کی پته شي باندې غیرت کی نو منځنه بعد به دغه مظاهره شکل شدار کې چمن شوی میستوسوي یا الله میګنه معاف کړي. حضرت مجمع یا الله چا څه قسم حاجتونه وی الله پیرای کې مشکلات یا الله په خوشي باندې بدل کې او یا الله خدای ته دې مش په حال باندې یا الله رحم وکړي مش په د علاقہ په د ملک په د وطن شي الله امن رولې امن یا الله قائم دې یا الله وګرځوي یا الله کیم خلق د کافر د قرآن به حرمتي کړي دو یا الله ته تباہ بربود کې یا الله لکه مخشو کومینه تبا کړی دي یا الله داسې تبا کې او یا الله خدا پاک د قرآن پاک خدا په دا باندې مشته غیرت کول توفیق د مشته نصیب کې د قرآن پاک حق ادا کول مشته توفیق نصیب کې او یا الله ته د مش په حال باندې یا الله رحم وکړي او یا الله خدا ته میز نه روزي شي او یا الله میز د منځینا رزق زکوتینا حاجینا تلاوتینا په خپل دلبر شي الله قابل اور منظر کے الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.